لایف کې راځي او زیات تر پکې مطلب مختلف کسان دي سلیبریټیز دي ټیک ټاک هغه خلکو ته به تاسو څه وایي مطلب چې هغوی داسې قسم الفاظ لکه یو انسان چې کوم دی د موبایل چې کوم دی زه دلته په کور کې نشم کولاولی چې دا زه دې د لایف وګورم هغه الفاظ چې هغه زه نشم استعمالولی هغه خلکو ته به تاسو څه وایي دي دا جی بې مور او بې پلاره خلک دي جی دې کې نه شرم وي نه حیا وي نه دې په خاندان کې داسې څوک وي نه دې په معاشره کې داسې څوک وي دا خلک وي چې صرف پیسې پیژني دې پیسو دپاره خپل عزت هم خرڅوي تام خرڅوي تام بدناموي ځان هم بدناموي لکه دې چې څونه نیچ او ګیري وي حرکتونه دې کولی شي پیسو دپاره هغه دې کوي چې دې له صرف ویورشپ او دې له سینډینګ وشي د دې ذمهواري ستاسو په خیال د چا جوړېږي یا د دې جنکو د مور پلار ذمهواري جوړېږي یا د حکومت ذمهواري جوړېږي حکومت خو زمونږ داسې دی چې هغه به ستا د روډ نه ټیک کوي ته په مین حیات آباد کې چېرته ځې دونه کنده به وي هغه مین روډ کنده دې نشي ټیک کولی او ټیکسونه او دا چې راشي به تا پسې به دونه پړپړې راولیږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ګراودونکو جی91 نیوز سره زیم عزیر خان ګراودونکو څنګه تاسو ته پته ده چې مونږه مختلف شخصیاتو له ځو مونږ د هغوی پروفایل انټرویو کوو چې د هغوی په ژوند کې څه روان دي هغوی تعلیم د کوم ځای نه کړی دی د هغوی پیدایش کوم ځای کې شوی دی نو دغه ټولې خبرې چې کوم دي مونږ تاسو ته په دې پروګرامونو کې راوړو تاسو سره مونږه د مختلفو شخصیاتو هغه خبرې مونږه شیر کوو زه نن دلته کې راغلی یم پېښور کې حیات آباد کې ما سره فیصل مروت صاحب موجود دی چې هیڅ تعارف محتاج نه دی تاسو به په سوشل میډیا باندې په نیوز چینلو باندې تاسو به ډیر زیات ګورئ په ټیک ټاک باندې به خصوصي تاسو ډیر زیات تر فالوور شته نو د هغوی سره به خبرې اترې کوو چې فیصل مروت صاحب پیدا شوی کوم ځای دی نور د هغوی د سنګینګ ته څنګه رالل ډیر مشهور شخصیت دی هغوی طرف ته ځو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی ډیره مهرباني خوشحاله اوسئ سر تاسو څنګه جی صحت هم ښه دی ټیک ټاک مهرباني جی تاسو د وخت راکولو جی ډیره زیاته مننه چې تاسو موږ له دومره وخت راکړو تھینک یو سو مچ ډیرو خلکو ته به خو پته وي چې فیصل مروت صاحب چې کوم دی دا د مروت دی نو ډیرو خلکو ته به هم پته نه وي چې مطلب فیصل مروت صاحب دی د کوم ځای د پیدایش کوم ځای کې شوی دی اول زموږ د کتونکو سره خپل تعارف وکړئ جی زما جی نوم فیصل سلمان خان دی خو په سوشل میډیا باندې هغه شارټ فارم کې بس فیصل مروت په نوم باندې خلک پیژني او بیسیکلی زه د لکی مروت نه یم خو ټول عمر هم پېښور کې تېر شوی دی پېښور کې پیدا شوي یو سټډي ایجوکیشن هر څه هم دلته پېښور کې شوي دي ښه جی تعلیم مطلب تاسو څومره کړی دی تعلیم جی ما چې کوم دی کلاس 3 نه والا 7 پورې بیکن هاوس نه ویلی دی نه بعد بیا زه آی سی ایم ایس کالج ته لاړم بیا کالجینګ چې کوم دی اما ایډورډز کالج نه ویلی دی بیا دا شانتې اقرا نیشنل یونیورسټي نه ما بی اے کړې ده بیا دا شانتې بی بی اے سوري بیا ما ایم اے کړې ده نو ایجوکیشن هم روان دی ورسره دی خپل فیلډ کې هم روان یو جی ښه جی دا راته ووایه ټیک ټاک ته څنګه راغلی بیا وروسته سنګینګ طرف ته راشو چې تاسو پکې سنګینګ اول هم سنګینګ شروع کړو ټیک ټاک ته اول راغلی دا جی دا شانتې چلو چې پهله زما یو ګانا ریکارډ کړې وه جی نن شپږو کاله مخکې او خو فیملی د وجه نه ما اګانې ویډیو شیر کولی نه شوه ویډیو مې جوړه نه وه تشه آډیو وه جی خو بس بیا ټیک ټاک راغلو پکې منځ کې هغې ټایم کې د ټیک ټاک نوم و میوزیکلی نو میوزیکلی باندې ما ویډیو سټارټ کړل بیا چې کله زه فیم لږ میلاو شو خلکو وکتم نو بیا خو فیملی کې هم ډېرې مسلې وې خو بیا چلو هغه فیملی والو لږ ډېر اګنور کړی ولې چې هر څوک هغه ایج هم مونږ ورکوټي وو نو هغه دونه هایلایټ نه شو بیا چې میوزیک ته رالو بیا لږ مسلې بیا ډېرې شوې راته ښه جي دا راته ووایه مطلب فیملی د طرفه څومره مشکلات وو تاسو څنګه ختم کړل چې مطلب او دومره مخکې رالې فیملی طرف نه خو جی ډېرې زیاتې مسلې وې زما والد صاحب ډېر زیات الټا و راته یو 2 کاله پورې خو ما سره بالکل تعلق ختم او خبرې به هم نه کېدې او لکه ډېر مشکلاتو ډېرو پابندیانو نه بس جی تاسو ورته ووایئ چې بس د فیلډ ته زموږ فیملی کې څوک اصل کې د فیلډ سره ریلیټډ نه دي زموږ لکه ټول خاندان کې لرې پورې څوک میډیا کې نه دي نو زه پهله کس وم چې داسې میډیا ته راووتم ښه د سنګینګ سره هم څنګه شوق راغی دا وړوکوالي نه مطلب څه جراثیم د کې موجود وو که نه او که نه دا بس ټیک ټاک ته دغه شوی نو مطلب تاسو وایئ چې راشي سنګینګ پکې سټارټ کړئ سنګینګ خو ما جي تاسو ته څنګه ووایي چې زما سنګینګ سره سټارټ نه ډېر شوق و او دا ټیک ټاک خو بس بیا وروسته راللو بس بیا سنګینګ لږ ما نه پاتې شو ګانا ما ریکارډ کړې وه پهله هغه ما شیر کړې نه وه او ټیک ټاک رالو بس ټیک ټاک نه بعد بیا چې کم دی بس بیا ما همغې ګانې ویډیو وکړه هغه ما په ټیک ټاک ورکړه ټیک ټاک نه ډېره زیاته وایرل شو هغه ټایم کې نن سبا چې دا تاسو کومې ګانې ګورئ په دا ټیک ټاک باندې راځي او وایرل کېږي
دا ټرند ما سٹارټ کړو. ما پهله غانا په ټیک ټاک کلیپونه چولی او زما غانا وایرل شو په ټیک ټاک. ټولو ناول دستاسو دا ټولو نه اول چې کوم دی د ټول په پېښور کې زما فالوور زیاتو. جی ټیک ته جی نو ما غانا چې کله ویډیو ما غانې تو کړه نو ما ا ویډیو کلیپ په ټیک ټاک واچوله. جی ټیک ټاک یا ساوند خلکو راواخیشتو او 2019 کې زما پاغه په ویډیو ساوند باندې 20,000 ویډیو غانې جوړې شوې. جی ولې چې زما اکاونټ ټرندینګ کې نو خلکو به اومغه ساوند یوز کولو زما والا جی. نو هغه ټایم کې جی بس ډېر خطلې خدي بل لاره تو سونګ طرف ته چراله د پیسو د پاره مطلب تاسو وای چې پیسې مقصد وکنه څنګه مطلب سم رقم سود دی کې پیسو طرف ته خو تاسو ته بدا آیډیا وی یا بنوي چې په کې پی کې دونه پیسې نشته دی په میوزیک کې. جی یا چې ته ودونو پروګرامونو کې نو هغه نه تاسو ته پیسې جنریټ کیږي یا لکه دا شاته سیستم وی یوټیوب مون خدا شو ورو پیسې سپ چې دا سنگران ډیر مالداران سنگران جی مالداران هم وي. مون خو شکر الحمدلله خپل فیملی طرف نه خو بزنس ته خو ویل سیټلډ یو. زه شوقیه سنگینګ کوم خپل شوق نه کوم پیسو د پاره مون د فن نه خرڅو صرف او صرف خپل شوق نه کوم. ما چې سونه غانې نن پوری کړی دي هغه ما په دل هغه کړی دي چې یا ما هغه میوزیک خوخي یا ما لیریکس خوخي نو زه اله غانه ځان ته په خپل پیسو جوړوم. خجی او جی دون بل ته دوه تاسو چرته پېښور ته پروګرام لزه یا دغه ته دغه ست ترتیب دي تاسو مطلب څه پیسې اخلي دی سي حساب ډیرو خلکو ته دام پته نشته دا راته وایي. د ایونټس خو اوس دا حساب کتابي ځکه چې اوس پروفیشنل سنگینګ کوم سٹارټ کې خدا شانته او چې بس یو غانا نیمه بده وکړه نو بس اوس خو شکر د فیملی طرف نه هم د سره ریستریکشنز نشته دی هغه نشته او بیا لایف سټایل هغه سړی مینیج کوي. نو بزنس سره سره د میوزیک هم زمون یو پارت دی د لایف یو پارت دی. نو ما ډیر چې کم ایونټس وی هغه بهر وی پاکستان نه زیات تر زه بهر زم دوبۍ کې قطر کې فورن کنټریز کې زما کانسرټ زیات وی. ودونو پروګرامونو ته زنزم او کله تلې نه يم ورته ډیر آفرز راځي ما ته ډیر ښه آفرز راځي پیسو خو هغه ته چون کې زه نه يم تلې ما 10 لک نه واخله 20 لک پورې ما پیمنٹ اخیشته دی د یو کانسرټ. خجی او جی د بار ملک د قطر ته ریسنټلی تلم فیفا ورلد کپ کو تاسو 13 کال چې کم شوی جی نو د کې ایونټس کې دل پاکستان نه هم سنگران تلیو نو کې مونږم تلیو نو الته کې چې کم دی اصل کې الته ټرافیک په ډیر زیات جام کې دو هغه ورلد کپ د وجنه هغه نه بیا آرټستان چې کم کنټریز آرټستان او هغه قطر حکومت راو غختل هغه له بیل شوز کې دولې چې هغه کم خلک دي چې ډایورټ شي شوګانو تزي چې قطر په مین ځکه کې رش ټرافیک کم شي. نو مونږ تلیو مونږ ته ډیر غټ پیمنټس کړي وي کې مونږ فیفا ول میچونو ټیکټ هم مونږ ته ملاو شو یو پکې لکه الته ما ته ټولو نه غټ پیمنټ د قطر کې ماته شوی جی. دینه علاوه دوبۍ ته خو زه لوکل زم راځم ز ریزیډنس شپ ته ما سره د دوبۍ الته کې زما ډېری غانې هم په دوبۍ کې جوړیږي یا په ترکی کې یا آذربایجان کې لکه زما کار بهر ماشاءالله ډېر ښه روان دی شکر دی. خجی بل درته د ټک ټاک سیټ ته ولګ راو شو فیصل صاحب کوم وګورو زمونږ ډېر خويند مند چې کم دی اغه چې کم الفاظ استعمالینو زاغ د انټرویو کې زو ساغ الفاظ نشم استعمالولې لایف کې راځي او زیات تر پکې مطلب مختلف کسان دي سلیبریټیز دي ټک ټاک هغه خلکو ته تاسو سوای مطلب چې هغه داسې قسم الفاظ لکه یو انسان چې کم دی د موبایل چې کم دی زدل ته پکور کې نشم کولاولې چې دا زه دی د لایف وګورم هغه الفاظ چې هغه نشم استعمال هغه خلکو ته تاسو سوای دي دا جی بے مور او بے پلار خلک دي جی د کې نه شرم وی نه حیا وی نه د په خاندان کې د سوک وی نه د په معاشره کې د سوک وی دا خلک وی چې صرف پیسې پیژني ټیک شو لکه د پیسو د پاره پیسو د پاره خپل عزت هم خرڅي تام خرڅي تام بدنامي ځانم بدنامي لکه دې چې سونه نیچ او ګری وي حرکتونه دې کولی شي پیسو د پاره غا دې کی چې دې له صرف ویورشپ او دې له سینډینګ وشي نو لکه پیسو د پاره دې هر څه کولی شي لند ما تاسو ته دا اگزامپل درکو دا ټیک ټاک لایو ما هم استعمال کړی دی تقریبا یو 2 میاشتو پورې ما کړی دی خو ما اوس خو نه کوي کنه ما اوس نه دی کړی ما یو نیم کال پهله چې کله نوې پاکستان ته بلکې زه پاکستان ته نه زه قطر ته تلم قطر ته
دا قطر ټایم خبر زه تاسو ته کوم چې زه قطر ته د فیفا میچ ته تلم خو دینه مخکې ما سره د دوبۍ سیم نو دا شی نوی راغلی و بار بل په سیمبا کېدو په سیمبا کېدو نو ما ته ملګري وویل زه دلته دوبۍ نه راغلی وم او څو ورځو بعد ما ته دا قطر نه آفر رالو زه قطر ته تلم نو ما ته ملګري وویل چې دا ټیک ټاک لایو راغلی دی دا به مخکې یو بیګو کېدو بیګو وای کې به دا لایو سټریمینګ وکوي کې به تا کنځلې منځلې دونه حد پورې به ته نه تلې نو ما چې وکتو زه لایو رالم نو ما ته ملګري وویل وی چې یار تا ته خو به 2-3 کسان هم نه کینی هغه به کولو نو وی چې ما ته وګوره ما تا نه فالوور زیات دي او ما ته ډېر خلک ناست دي او دا زه چې لایو رالم ما ته په 5 منټ کې 100 کسان رالل لایو ته دې کې یو کس ما ته لاین وویشتو ما ته وی چې ریکویسټ رالو کنه وی لږ تاسو ما ته غانا ګنګناو کینو ما لږ هغه ته خپله غانا وی هغه ما ته لاین راوویشتو هغه لاین چې وروسته ما بند کو ماله اندازه نه وه ملګری ما ته ماښام وی ته ما ته موبایل راکړه ای چې وکتو ما ته تقریبا څه پاکستاني څه 30,000 وي که څونه 34,000 روپۍ راغلی ما چې دا څه سیسټم دی وایي دا تاله ګفټینګ شوی دی مې په نیمه ګنټه کې مې ما ته دونه ګفټینګ شوی دی تاسو به خو ډېر حیران شوي زه حیران شوم ما چې دا څه ترتیب شو که نه دا دونه پیمنټ کم ځي نه رالو بیا قطر کې یو شی بیا به زه کله کله نیمه ګنټه 20 منټ نو تقریبا ما په یو میاشت کې تېنه 10 लाख روپۍ وباسلی وې ښه ایزیلی 10 लाख او تاسو یقین وکړئ نه ما په دې کې چاته کنزل کړې ده دا شوي و ما سره چې ما دا پرېښودو ځکه چې یو ورځ ما یو جینۍ سره میچ ولګولو هغه څوک انډین وه هغې ما ته ډېرې ردې بدې وویلې که نه هم هغه پیسو دپاره ما سره یې ګیم ولګولو نو ما ته نه 3 ګیمونه وګټل نو هغه غوسه شوه په دې او هغې ډېرې ردې بدې شروع کړې نو ما ګیم کټ کو بیا ما ته بالکل داسې زړه مې نه غوښتو چې زه لایو راشم نه بعد بیا زه لایو نه یم راغلی نن پورې خجل دي فیصل صاحب دا راته دا ذمہواري د چا جوړېږي چې دا شی خو ډېر خراب طرف ته روان دی خو زه وګورم بس چې کنټرول کې خو بالکل نه دی ځکه چې ډېر انتهایي خراب طرف ته روان دی دې ذمہواري ستاسو په خیال د چا جوړېږي یا د دې جنکو د مور پلار ذمہواري جوړېږي یا د حکومت ذمہواري جوړېږي حکومت خو زمونږ داسې دی چې هغه به یې ستا دا روډ نه ټیک کوي ته په مین حیات آباد کې چېرته ځې دونه کنده به یي هغه مین روډ کنده دی نشي ټیک کولی او ټیکسونه او دا چې راشي به یې تا پسې به دونه پړپړې راولېږي د حکومت نه خو موږ هسې هم لاس مینځلي دي او مور او پلار چې کوم دی دا خو پکار دا ده چې دا بچپن کې دا تربیت ورکړي خپلو بچو ته نو دا د بچپن تربیت چې ستا وي نو ته به چې اخلاق ستا ښه وي ته به کلم جینکې ناست دي هلکانو سره او داسې کنځلې هلکان ورته کوي چې سړي ته شرم ورشي صحیح خبره بس کمره کې ځان پسې جینۍ ور بند کړي او مور پلار هغه بلې کمره کې پلار بلې کمره کې مور پلار ټیک شوه د غریبې کورنۍ نه نن سبا اکټرانې دي د ډانسرانې دي دا لایو راځي خو چې کم الفاظونه دی استعمالوي دا نه دي پکار لکه دا معاشره خرابوي بله خبره ورکوټي ماشومان دي د 7-8 کلاس هلکان دي دا واړه دا لایو ناستې نن سبا که نه او دا تاسو ته پته د ینګ ایج کې هلک ښایسته هم وي ورکوټې هم وي او دا کم چې د بچه بازان تاسو ورته ویلی شئ دا ناست دي یا خوانه بهر ملک کې سعودي کې یو ځای کې بل ځای کې هغه هغې له ګفټینګ کوي هغه هلکانو نه او په دې طریقې سره یې ټریپ کوي تاسو پوهېږئ زما په خبره که نه نو هغه ذهن یې غلط طرف ته جوړوي په ګفټینګ باندې نو بس هغه ماشوم هم منټلي څه هغه غلطو کیسو ته تیار کی پیسه چا نه روانه کی پیسه خدای انسان پیسه تا خوخه ده زما خوخه ده معاشره کې هر کس خوخه ده ماشومان ورکوټي یې نه چې پوهېږي چې موږ سکول سره وایو بس دا لایف دا بس کېنه ښه پیسې راته کټ کې پناسته ګټه کټ کې پناسته لک 2 لک روپۍ راته راځي بھائی هغه په مور او پلار څه پروا نه کوي چې څوک ورته ګفټینګ کوي او دی چې بھائی بیا سبا دې زی ته راشه او وی چې یار ماته دا 2 لک روپۍ راکړي زه په مور او پلار څه کوم مخې سره هلته ورځي د مور پلار هغه هم قدر مور او پلار دا حق اوس فیصل صاحب ما کتو یو جینۍ ته مور وی لایو بند کوي راځه دی خوا که نه وي بند کاوه ته وي چپ شوي مور ته وایي چپ شوي وځه هغې ته وایي وځه نو بس جي دا ما تاسو ته وویل چې دا ډېر دا کار خراب روان دی زه دا نه ویم چې لایو د څوک نه کوي نه دی راځي لایو راځه خلکو سره ګیمونه لګوه ګوره لایف کې اوس زموږ سنګران هم ډېر راځي هغه هارمونیم یې میخي تبلې والی کېنولي ښه مزېداره ګانه وي ورته خلکو ته ګانې وي هغه وي او ښه په یو ښه کول ماحول کې ناست دي خلک یې اوري خو زموږ اصل کې خلک هم ډېر چوتیاګان دي ته وایې چې ولې زموږ تا او زه چې که نه تا او ما روغ شی نه اورو تا او موږ هم هغه کنځلو ته ناست یو موږ ته هم کنځل شیر کوو
او خاندو ته ها 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 هو 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 بس دا زمونږ کار دی. زه په دې خوشحالېږم چې ستا بې عزتي څوک کوي، ته په دې خوشحالېږې چې زما بې عزتي څوک کوي. غټ فنکاران راشي، میوزیشنز راشي، یو چوتیا غونتې یو تھرډ کلاس انسان به به راشي یا به فنکار ته کنځلو کي ستاسې عزت پاتې یو کس ورته چې ویډیو کې بل هلته پته مراستې پښتانه هم پته مراستې چې د بل ویډیو به کله راځي. بالکل همدا شانتې ده. نو بس زمونږ دا خلک هم ټیک نه دي که نه، دا ویور چې کتلو والا هم ټیک نه دي، کولو والا خو نه دي ټیک، کتلو والا هم نه دي ټیک که نه. بل فیصل صاحب دا راته ووایه په ژوند کې در باندې چېرته داسې سخت ټایم راغلی دی ژوند کې؟ خو بس سخت ټایم هم چې لکه تاسو ویلې چې بس نور مطلب دا زندګي راته ډېره ګرانه ده. بس دا شانته خو بس زه به څه وایم، د الله شکر کول پکاري، هر حال کې شکر کول پکاري. لږ ملاویږي ډېره ملاویږي، گزاره به کې ځان نه به لاندې خلکو ته ګورې چې خلک څنګه زندګي تېروي. تاسو موږ ته خدای کور راکړی دی، چت یې راکړی دی، دونه افورډ کولی شو چې بجلی بل ورکو، 2 ټایمه خوراک ملاویږي. نو زه په خپله د الله ډېر شکر ادا کوم، په هر حال کې زه شکر ادا کوم. او یو انسان تا ته به هر ټایم زړه وي چې یاره زه لا خودکشي وکړه، بس دا شی ختم کړه، خپل زندګي ختمه کړه او بس تخته هغه جان کې به څه کېده، ډانګونه به درته اخیستي او په ډانګو به دې وي، نو دغه خو نشته که نه. بل فیصل صاحب دا راته ووایه چې څه ټایم مشهور نه وی، چا پېژندی نه، نو هغه زندگی څنګه و، دا زندگی څنګه ده چې اوس په یو محله یو ایونټ لځئ او خلک درنه راچاپېرئ، نو دا زندگی کې څه مطلب چینجز رالل؟ زندگی کې خو چینجز به زه څه وایم، بس خو چې څنګه لږ ښه هغه ته راتللو، لکه ایج هم زیاتېدو، بس د میډیا سره ریلیټډ شو. زه 25 یم او لکه تاسو اوس چې داسې وشمارئ چې زما 7 سال کېږي چې زه میډیا ته راغلی یم. 7 سال ډېر غټ وخت دی. نو 7 سال نه ما خلک پیژني، نو 7 سال ته وړاندې لاړ شه، نو دا خو دونه ایج نه شو. ورکوټي کالج کې مونږ کالج کې وو چې مونږ دا ټیک ټاک وغیره او دا شروع کړی وو که نه جي. نو بس ښه د شکر دی، بس خوشحالېږو، څوک راشي تاسو غوندې ملګري راشي ریسپیکټ راکوي، دا بس غټه خبره وي مونږ دپاره جي. او بل فیصل صاحب دا راته وویل اکثره زموږ سنګرانو سره، زموږ د فیمس کسانو سره اکثر داسې کېږي سټیج کې چې کوم دی یو سخت ټایم پې داسې راشي چې د خلک ورته ناست دي، مطلب چې هغوی به زه څنګه دغه کوم مطلب مینج کوم که نه، ډېر سخت ټایم پې راشي. داسې دې دوران کې در باندې کیمرو مخې ته چېرته داسې سخت ټایم راغلی دی؟ دا خو داسې دی جي چې دا یو ډېر غټ زړه پکاري چې ته سټیج ته خېږې او لاندې په زرونو خلک تا ته ناست دي که نه، نو سړي کانفیډنس لیول هم کمیږي، لږ یریږي هم چې لکه زما لکه مثال ته یو ګانه وی، په دې ګانې کې زه غلط نشم، بول رانه غلط نشي، نو لکه ګبراوټ خامخا وي. خو بس دا ده چې بس مینج کول پکار وي، نور څه نه دی. بس خو چې څه دی څه طریقې سره به بیا مینج کې به بس چې خلک خفه نشي. دا شانتې آډینس کې هم داسې بدتمیزه خلک ناست دي، ووټینګ در باندې وکړي، هغه در باندې وکړي، نه ته کنفیوز شې. نو داسې خلاف کسان وي چې کنفیوز یې د کس ته به داسې تاسو ته څه حرکت لاندې نه در وکړي که نه چې سړی خفه شي. داسې پاکستان د لاهور نه آرټسټان پېښور ته راغلي نو د پېښور خلکو پې نارې کولې، ووټینګ یې پې کول. نو هغه غریب یو سنګر هغه پرفارمنسونه کوم داسې لاړو چې لکه دا آډینس دونه بدتمیزي کوي، موږ دې له راغلي یو دې بدتمیزي کوي، زه څه له پرفارمنس کوم، همداسې لاړلو پېښور نه. لکه لږ خلکو ته هم پکار دی چې لږ ایجوکیټډ، لږ سوبر هغه پکار دی، او موږ ته هم پکار دی چې خلکو ته ښه ریسپانس ورکړو، یو ښه شی پرزنټ کړو جي. ښه جي. بل فیصل صاحب اخره کې به مونږ ته لږ مطلب سانګ هم وایي، خو زمونږ نوجوانانو ته په اخره کې څه پیغام ورکول غواړئ چې دا زمونږ نوجوان به ستاسو پروګرام ډېر زیات ګوري، چې داسې څه پیغام وله ورکړئ چې هغوی په زړونو کې دا پیغام کېږي؟ زما خو جي پیغام دا دی چې اول خدا چې خپل مور او پلار ډېر عزت کوي. د مور او پلار نه خواږه هېڅ هم نه دي، چې هغه لاړ شي کله د دنیا نه، نو بیا به ورپسې تاسو ډېر خفه. نو پهله پریورټي ستاسو مور او پلار دي، خپله فیملی ده، خویندې دي ستاسو، خویندو ډېر عزت کوئ. دویم دا دی چې خپل یو دا شانتې ټایم ټیبل مینج کړي، هغې کې فیملی لم ټایم ورکوي، ملګرو لم ټایم ورکوي، څه بزنس تاسو کوئ هغې ته یو پراپر ټایم کې دی چې ستاسو لایف بیلنس وي، ستاسو زندگی په یو ترتیب روانه وي، نو تاسو به ټول عمر کامیاب به هم وي او خوشحال به هم وي. جی فیصل صاحب اخره کې به زموږ جی 91 نیوز کتونکو ته به چې کوم دی تاسو کم سانګ وایې نو جی زه به یو 2 غانې پریزنټ کم تاسو ته. منځ نه د تمام دا ډېره اوږده ده، وایي چې
ستا یادونه لکه شمع زه پتنګ ورته سوځېږم ستا یادونه لکه شمع زه پتنګ ورته سوځېږم مینه څومره دې خوږه ده مینه څومره دې خوږه ده هسې نه چې لیونی شم خدای دې خیر وکړي درنه ده هسې نه چې لیونی شم دا د هجر توره شپه ده هسې نه چې لیونی شم خدای دې خیر وکړي درنه ده هسې نه چې لیونی شم دا د هجر توره شپه ده. دا یو هغه مې تاسو ته هغه کو یو بله ګانه ده دا وی چې دا ډېر مشهوره غزل ده وی چې ګل را سره وجړل اغزو را سره وجړل دا داسې دا وی ګل را سره وجړل اغزو را سره وجړل غم کې د جانان د هجر شپو را سره وجړل غم کې د جانان د هجر شپو را سره وجړل چا چې با زما او ستا په میانځ کې غمازي کړله چا چې با زما او ستا په میانځ کې غمازي کړله نن بې وفا یاره هم هغو را سره وجړل غم کې د جانان د هجر شپو را سره وجړل غم کې د جانان د هجر شپو را سره وجړل ګل را سره وجړل ازغو را سره وجړل غم کې د جانان د هجر شپو را سره وجړل. جګران وطنکو دا موږ سره موجود و فیصل مروت صاحب چې هغه سره موږ خبره ترې وکړې د هغې د پروفایل حوالې سره د هغې زندګۍ کې څه روان دي هغې حوالې سره ورسره موږ خبره وکړو هغې سینګینګ ته څنګه راغلي ټک ټاک ته څنګه راغلي دي دا ټولې خبره ترې ورسره موږ وکړو او تاسو زموږ په J91 نیوز باندې وکتې انشاءالله خو العزیز یو بل مېلمه سره به ملاویږو یو بل نوي پروګرام سره نو نن ما نه راکړي اجازت د الله پامان.